ایجي، ایجي هغه راځي، راځي. ایجي راځي. ایجي یا ایجي. ایجي دا دواړه تقریبا یو شان راځي، خو دواړه کې لږ معمولي فرق دا دی چې دا یا چې کوم ځای کې استعمالیږي دا خاص کر د غایب دپاره کوم کس چې نه وي، لکه مونږ چې وایو فلانی ایجي که نه یجي، دا هلته استعمالیږي. او دا ایجي چې کوم دی دا دواړه یو سړی بل ته وایي نو چې ته راځه، لکه ته راځې نو هم ورته ویلی شي چې یا ایجي یا تجي. او که ځان یادوي چې زه درځمه نو هم انا ایجي داسې هم استعمالېږي. خو د دې مطلب دا دی انا راتلل، ایجي راتلل، ایجي راتلل، آیګا یعنې ایجي راتلل بس دقه مطلب دی. په انګلیش کې ټو کم، انګلیش کې وایي ټو کم لکه راتلل، ټو کم راتلل. اردو کې اوس وایي او آتے او آتا ہے لکه هغه راځي یا او آئےگا، دواړه یو شی دی تقریبا. او آتا ہے یا او آئےگا دواړه ویلی شي. او دغه شان کو یو سړی وایي چې زه درځمه انا اجي، زه درځم انا اجي، انا زه اجي درځمه. دلته ایجي چې کوم دی مونږ زیات ایجي استعمالو، خو صحیح دغه چې کوم دی صحیح عربي چې یو سړی وایي نو هغه وایي انا اجي زه درځم. I am coming میں آ رہا ہوں لکه زه درځم I am coming زه درځم. دا شان اردو کې وایي میں آ رہا ہوں زه در روان یم، یا میں آتا ہوں یا زه درځم دواړه ویلی شي. میں آ رہا ہوں زه در روان یم زه درځمه، میں آتا ہوں زه درځمه دواړه ویلی شي. او دغه شان کو یو سړی دا وایي چې زه در روان یم که نه په لاره یم، انا جای، انا جای، زه لکه در روان یم زه په لاره یم. ټیک ده. I am on my way، I am on my way یعنې زه په لاره یم. انا جای دغه شان ویلی شي. انا جای چې کله ته روان شوي یو سړی داسې وي چې هغه په یو ځای کې وي او یو عرب زبان والا ورته وایي چې ته راځې که نو دی به ورته بیا وایي چې انا اجي زه درځمه. او یو سړی اوس په لاره وي را روان شوی او په لاره وي نو دی به بیا وایي انا جای، انا جای زه در روان یم زه په لاره یم. لکه I am on my way زه لکه په لاره یم. میں آ رہا ہوں یعنې زه در روان یم. دا کې چې پښتو کې چې مونږ وایي زه در روان یم بس راسته میں ہوں یعنې زه بس در روان یم. انا اجي الحین زه اوس درځم یعنې انا زه اجي درځم الحین اوس، انا اجي الحین زه اوس درځم. I am coming right now انګلیش کې وایي I am coming right now زه اوس درځم. اردو کې وایي میں ابھی آ رہا ہوں، میں زه ابھی اوس آ رہا ہوں در روان یم لکه زه اوس درځم. انا اجي عندک، انا اجي عندک زه ستا خواله درځم. بعضې ټایم کې مونږ داسې وایو که نه انا اجي سوا سوا انته، دا دوی پرې پوه شي خو دا صحیح نه دی. آپ کے پاس یعنې عندک آپ کے پاس. انا اجي عندک میں آپ کے پاس آ رہا ہوں زه ستا خواله درځم. انا اجي عندک I am coming to you زه ستا خواله درځمه. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اردو کې دغه شان وایي میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. انا اجي بکره، انا اجي بکره، انا زه اجي درځم بکره لکه سبا به زه درځم، سبا زه درځم دغه شان. انا اجي بکره سبا زه درځم. دغه شان انګلیش کې I will come tomorrow، I will come tomorrow سبا زه درځم، سبا به زه درځم لکه I will come tomorrow زه به سبا درځم. انګلیش کې میں کل آؤں گا یا کل آتا ہوں، میں کل آؤں گا یا کل آتا ہوں دواړه ویلی شي. او دغه شان یو سړی که دا وایي چې زه درځم دغلته ستا سره ویډیو جوړوم یا ویډیو جوړوم. انا اجي عشان اصور فیدیو، اصور دا د صورې نه وتی دی لکه تصویر، او فیدیو ویډیو ته وایي. انا اجي زه درځم عشان چې
اشان چې کوم دی دا چې ته وایي ځکه چې یا چې دواړه په اسانۍ لکه په اردو کې وایي کیو کې او یا کې دواړه لپاره ویلی شي. انا اجي عشان اصور فیدیو زه درځم چې ویډیو بنانے کے لیے آ رہا ہوں لکه زه ویډیو جوړولو لپاره درځم. انا اجي عشان اصور فیدیو زه درځم چې ویډیو جوړه کړم یا ویډیو جوړه کړو یو شی دواړه لپاره ویلی شي. I am coming to film a video انګلیش کې وایي I am coming to film a video زه درځم د ویډیو د جوړولو لپاره. میں ویډیو بنانے آ رہا ہوں اردو کې وایي زه د ویډیو جوړولو لپاره درځم.